د کوزدر پولیس د طرفه د سکولونو او کالجونو طالب علمانو کې د ټریفیک قانون پاسداري او معاشره او انساني ژوند کې د نشئی سيزونو تباهکون اثراتو نه خبرداري ورکولو لپاره خودنه مهم شروع کړی شوی دی. په دې سلسله کې حیات کالج اف نرسنګ ترای تیمرګرا هلکانو ته آگاهي ورکولو نه د مهم پرانیسته شوی دا چې پکې ډي پی او کوزدر طارق اقبال خان، ټریفیک انچارج خان نظر خان او کالج پرنسپل حیات خان د کالج طالب علمانو ته د منشیاتو او ټریفیک حادثاتو نه بچاو په حق لا خصوصي ویناګانی کړې دي. دوی د ټریفیک حادثاتو او منشیاتو خصوصي توګه موټر سایکل سورلۍ او تیز چلولو او آیس نشه د ځوانانو او سکولونو کالجونو هلکانو لپاره تباهکن ګرځولې ده. وینا کوونکو زیاته کړې ده چې منظم ټریفیک او د قوانینو باندې عمل کول د منظم قومونو نښه ده. په دې وجه ځوانانو او طالب علمانو لپاره پکار دي چې د خپل قیمتي ځانونو د بچاو او معاشري عزتمن وګړي جوړېدو لپاره د منشیات او موټر سایکل باندې سپیډ کول نه ډډه وکړي. همدغه شان د آیس په شمول نور نشئی سيزونو استعمال عادي کسان هم په معاشره او خاندان کې هیڅ قسم عزت بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. آج کا سیشن ہمارے اس مہم کا ایک سلسلہ ہے اور یہاں سے ہم نے حیات کالج آف مینجمنٹ سائنسز سے ہم نے اس کا آغاز کیا ہے. اس میں ہم اسٹوڈنٹ کے ساتھ ٹریفک اویئرنیس، ٹریفک رولز اور جو ہمارے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں جس میں ہماری قیمتی جانیں اسٹوڈنٹس کی ضائع ہو جاتی ہیں اس کے متعلق ہم نے بات کی. اس کے علاوہ منشیات کے استعمال اور ان کی روک تھام کے لیے اسٹوڈنٹس کا رول اور ان کا کردار اس پہ ہم نے بات کی ہے. تو انشاءاللہ یہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے. باقی اسکولز اور کالج یونیورسٹیز میں ہم جائیں گے اور اسٹوڈنٹس کو ہم اپنے ساتھ کر کے اس مینس کے خلاف، اس جرائم کے خلاف انشاءاللہ ایک مہم چلائیں گے. تھینک سیشن ته دراتلو د کالج ته دراتلو یو خاص مقصد دی. هغه مقصد دا دی چې زمونږ څومره بالا افسران چې دي ډي آی جي پي صاحب او دغسې ډي آی جي صاحب خصوصا زمونږ ډي پي او صاحب چې کله راغلی دی نو هغه دا خواهش دی چې مونږ کرایمز چې کوم دي دا کم کړو. د کرایم ایشو چې کومه ده چې دا کمه شي او د دې نه مخکې چې کوم دی مونږ هغه کمیږي په دې باندې چې د دې نه مخکې مونږ د دې خلکو ته اویرنس کوو. ځکه زمونږ د علاقه چې کومه ده دا وطن چې کوم دی نو دا داسې دی چې غریزه علاقه ده، د قانون پاسداري ډېره نشته. نو په دې وجه چې کوم دی لکه مهم چې کوم دی د آګاهۍ دا یو ډېر ضروري دی. په دې کې چې کوم دی زموږ نور عام جرایم هم دي، خو خصوصا دا دوه جرایم چې کوم دي دا ډېر اهم دي چې یو د ټریفیک اکسیډنټ چې کوم دي دا ډېر زیات دي او په دې کې بیا خاص کر چې کوم دی د موټرسایکل اکسیډنټ ډېر زیات دی. په هغې کې اکثر خصوصا موږ تاسو وینو چې په دې کې زموږ ځوانان چې کوم ځوانان دي چې هغه د 18 نه واله د 15 نه واله د 20-22 ساله پورې دا پکې ضایع کېږي. او دا ځوانان چې کوم دي نو دا زموږ آینده مستقبل دی او دا د چا مور ورور دی، د چا چې کوم دی بچی دی. او دغسې چې کوم دی ډېر خلک د دې نه چې کوم دی لکه ستاسو چې ستاسو نه ډېرو خلکو توقعات دي، د دې معاشرې ټولو ستاسو نه توقعات دي چې یاره دا خلک به بالا ځي او دا به چې کوم دی د معاشره کې څوک به ډاکټر کېږي، څوک به انجینر کېږي، څوک به چې کوم دی بیا به د دې ملک خدمت کوي، څوک په پولیس کې افسر کېږي. نو زموږ د دې خصوصا زموږ د ډي پي او صاحب چې کوم دی دا هغه دی چې بهی موږ دا یو مهم وچلو آګاهي چې بهی د دې اکسیډنټ دا ایشو چې کومه ده دا ختمه شي، کمه شي. ځکه زموږ په دې علاقو کې تاسو زموږ د ملګري خبرې اورېدلې وي، هغوی تاسو ته تناسب ښوولی دی چې زموږ په دې علاقو کې د دې اکسیډنټو خصوصا د موټرسایکلو ډېر زیات دغه دی دا ایشو ده. نو د دې لپاره چې کوم دی موږ دا مهم چلو، دا زموږ یو ملګری چې کوم دی دا کلاس باقاعده اخلي. انشاءالله العزیز څنګه چې موږ دلته وکړو دغسې به چې کوم دی بیا هم کړو. دغې باره کې چې کوم دی ستاسو خدمت کې دا عرض دی اکثر دا جوانان چې کوم دي سکول سټوډنټان دي موټرسایکل استعمالوي. کله تاسو موټرسایکل استعمالوئ نو یو خو د سپیډ نه تاسو چې کوم دی بالکل انحراف وکړئ. تاسو په 10 منټه کې رارسئ سکول ته نو مهرباني وکړئ خیر د 15 منټه کې راورسئ. خو که چېرې ته اکسیډنټ کې دغه سپیډ وهې نو دا سپیډ چې کوم دی دا ستا لپاره د نقصان دی. ځکه چې دې کې ستا جان تللی شي، دې کې ستا چې کوم دی آزاد تللی شي، کنډمېدی شي. ځکه موږ تاسو ولیدو. نو یو خو دا ستاسو خدمت کې عرض دی چې بهی تاسو مهرباني وکړئ دا خبره چې کوم دی په خپله باندې هم تاسو واورئ، ځکه چې تاسو ښه میچور کسان یې، ښه په غورې واورئ. او بیا د هغې نه پس چې کوم دی دا ستاسو څومره ملګري دي کلي کې دي، په مطلب فیسبوک هم ستاسو سره نن سبا عام خلک چې کوم دی ټول خلک دغه استعمالوي، دا موبایل استعمالوي، د هغو سره چې کوم دی په سوشل میډیا باندې د هغو سره خپل رابطه وکړي چې بهی دا سپیډ چې کوم دی دا مه وهئ.
بیا هم د دې لپاره چې کوم دی بھائی مونږ په دې معاشره کې چې کوم دی اوس دا یو لعنت دی دغه د نشې ده نو د دې لپاره چې کوم دی لالکان په دې وخت کې ځکه مونږ باندې په خپله د ځواني تېره شوې ده نو کله چې دا د ځوانۍ وخت وي دا لسم او نهم دا ټیم نو په دې کې چې کوم دی انسان داسې چې د دې د هینې او جوش کوي او مطلب چې لکه زړه غواړي زه دا وکړم هغه وکړم نو هر طرف ته د دې سټوډنټ او د دې هلک چې کوم دی دغه تللی شي دا ذهن تللی شي نو دا نشه چې کومه ده دا داسې یو لعنت دی چې دا انسان ختموي دا خاندان ختموي دا انسان ختموي ځکه چې یو نشهیي چې کوم دی هغه کوري موري پلاري هغه چې کوم دی بھائی مونږ ولیده په دې معاشره کې مونږ ته رالي مخامخ ته رالي چې د یو نشهیي د لاسه چې کوم دی ټول خاندان چې کوم دی دا ګډوډي پریشاني خپای نو د دې نه چې کوم دی مونږ تاسو چې کوم دی ډډه وکړو او چېرته داسې دغه د خبره وي هغه زموږ په ذهن ستاسو په ذهن کې راشي مقامي پولیس سره چې کوم دی تاسو هغه که د تاڼي که د چوکۍ که ټریفیک والی نو دا زموږ ستاسو فرض جوړېږي چې موږ د هغې سره چې کوم دی د دې د تدارک دپاره د هغې د هغه دپاره هغې سره موږ دا خبره شیر کړو چې بھائی دې ځای کې دا مسله ده که په ښکاره نه نو په خوبیه باندې هم کېدی په ټلیفون باندې چې کوم دی انشاءالله العزیز زمونږ به داسې چې مونږ دا کومه خبره چې دا به ستاسو سره زمونږ خوبیه دا به داسې نه چې لکه مونږ ته مونږ ووایي چې هلته دې پلانکي راته خبره وکړه پلانکي راته دا خبره وکړه نه دا به چې کوم دی زمونږ په راز کې زه چې کوم دی ډیر زیات شکرګزار یم د ډي پي او صاحب او د پولیس چې کوم سټاف دی او زمونږ چې کوم حیات کالج منیجمنټ دی ځکه چې زمونږ دپاره داسې د منشیات په باره کې او د ډرګس په حواله کې چې کوم دی پروګرام ارینج کو زمونږ ته د دې د سټوډنټ ته ډیره زیاته پیدا وشوه په دې موقع ډي پي او کوزدر د نرسنګ شعبه انتهایی د اهمیت وړ ګرځولو سره په طالب علمانو زور ورکو په معاشره کې د منشیاتو خرڅونکو سره سره نور جرمونو کې ککړ خلکو په نشاندهۍ کې د پولیس مرسته وکړي. محمد اسرار، خیبر نیوز، تیمرګره، کوزدر.